سب اساسی وہی نہ پارا ہوا محمد ابن اسحاق امام المغازی دے بدرین ارشاد کرے دے محکمہ دے دا سوال اور جواب دا تمام بشیرون کی ویلو کے در تیار دا شیرون شان ورشاد دے سائل وہی شافعی جدا دوار جدا دے آغیوی اللذی کانا شہید البدر رسم علیہ ابن عبد عمری ثم خرباق ابن عمر آخر ذو الیدین السلمی ذکر جواب دار قیل عمر عبد عمر واحد وابنه هذا عمیر ذکر من سلیم ابن ملکانا ولبن منصور فقل ما حرم سلیم ابن ملکان نوے دا بنی منصور نوے او بنی سلیم دا بنی خزاع و شاخ دے نو کچا بنی سلیم ویلی او کچا بنی خزاع ویلی نو دوارا سیدی لیکن طالب تاوی دا وزیر دے او بل سوکوی ندا احمد خیل دے احمد خیل دا وزیر و شاخ دے یا توری خیل دے یا خدر خیل یا کابل خیل انا ابھی دا کوشش کی چیز ذواليدين کے سر اس کی ہم دا کوشش تو چیز ذواليدين کے سمخ قبل نسخ الكلام علماء احناف کوئی تزمن بدر سر الاقساط منو چدا کے سر اس کی اور کلام ناسیان ناورا دیکھی چیزا نور خبری شویری حضور مبارک ستنے تدروالا قبل دیشاک اللہ سے دعا سکے وخرج سرعان الناس من المسجد جماعت کا تلوار جنین وطل اور سر روایت کدائی چی حضور بے روان شو کہ حجری تننوات یوک بے مخی و بلرستو ذواليدين وطے قربان دا سوشو بے خدا کون نواکی سڑی استدبار قبلی تو کنسیانا عمرہ واکی سرعان الناس جماعت نوت العمرہ واکی اور داتا سوئے پہ اتفاق چندہ اعمال مفسد صلات کی معلوم داشت چدا کلام مفسد صلات اور دا واقعہ کے زمانے سر تعلق لری چدا شیعان کو منظر کے جائزو اللہ سب اساسی وہی نہ پارا ہوا محمد ابن اسحاق امام المغازی دے بدرین ارشاد کرے دے محکمہ دے دا سوال اور جواب دا تمام بشیرون کی ویلو کے در تیار دا شیرون شان ورشاد دے سائل وہی شافعی جدا دوار جدا دے آغیوی اللذی کانا شہید البدر رسم علیہ ابن عبد عمری ثم خرباق ابن عمر آخر ذو الیدین السلمی ذکر جواب دار قیل عمر عبد عمر واحد وابنه هذا عمیر ذکر من سلیم ابن ملکانا ولبن منصور فقد ما حرم سلیم ابن ملکان ندے دا بنی منصور ندے او بنی سلیم دا بنی خزاع و شاخ دے نو کچا بنی سلیم ویلی او کچا بنی خزاع ویلی نو دوارا سیدی لیکن طالب تاوی دا وزیر دے او بل سوکوی ندا احمد خیل دے احمد خیل دا وزیر و شاخ دے یا توری خیل دے یا خدر خیل یا کابل خیل انا ابھی دا کوشش کی چیز ذواليدين کے سر اس کی
ہم دا کوشش کو چیز الیدین قصہ مخکې قبل نسخ الکلام. علماء احناف وایي که زمونږ به در سره لږ ساعت ومنو چې دا قصه رستو او کلام ناسین نه وه، نو دې کې دا نورې خبرې شوي دي. حضور مبارک ستنې ته ډډه وواله، قبلې ته یې شاګي او لاس یې داسې کېښود. وخرج سرعان الناس من المسجد، د جومات نه تلوار جنې ووتل. او څه روایتو کې دی چې حضور بیا روان شو چې حجرې ته ننوت، یو خپې مخکې او بله رستو. ذوالیدین ورته قربان دا څو شو؟ نو بیا خو دا ټول نه واکي د سړي استدبار قبلې ته وکړه، نسیانا عمره واکي. د سرعان الناس د جومات نه ووتل عمره واکي. د جمعه کور ته سړی لاړ مفسد د صلات. او دا تاسو وایئ په اتفاق چې دغه اعمال مفسد د صلات دي، نو معلومه دا شوه چې دا کلام مفسد د صلات او دا واقعه د زمانې سره تعلق لري چې دا شیان په مانځه کې جایز وو. الله قال له سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقبل اليدين فقال نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا معاذ بن سلمة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من تشهد فما ليس من حديث ابي هريره او يقدر من ليس من قال حدثنا مسلم ولا قال حدثنا گوه فاسه د حضور یو ستن پرتا وه او دا استوانه حنانه وه. او استوانه حنانه نه پس منبر جوړ شوی دی، او منبر د بدر نه مخکې جوړ شوی دی. معلومه دا شوه چې دا علامې دا مخکې شوي دي دا واقعات. الله فخرج سرعان الناس، يعني سرعان الناس من المسجد، خرجوا من المسجد جماعة قوة التلوار جنة. الله يدعوه النبي حضور پاک ورته ذواليدين میں عام لقب ذواليدين نو، ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذواليدين. ذکر حدیث پکتن چاہتا نا ذواليدين. ذکر ید نعمت تبوی قدرت تاوی احسان تاوی آشمال سپیرتو تاوی. اللہ ادا یو بل صورت دی سړی نه ایری چې ما څو رکعات او درو کو څلورو. دې باره کې د احنافو مسلک دا چې درې صورت دی، یو کې عاده ده، یو کې بنا علی الاقل، یو کې بنا علی الظن الغالب. اعاده په صورت کې چې دا پړونکي عمر کې چې پړونکي ځل کې دا صحوراله نو دې نن دوباره. او بنا علی الاقل هغه صورت کې چې شکی تساوی د طرفین چې دریوي که څلور یو دواړه جانبه یو شان، نو دې بنا علی الاقل قاعده به په هغه ځای کې کوي چې کوم ځای د قاعدې استعمال. او کنه ځواني یو طرف ته غالب ګماني بل طرف ته لږ کمي، نو په ځواني غالب عمل وکړي. او دا درې وړه صورته په حدیثو کې راغلي. شوافي بنا علی الاقل وي مطلقا، که ځوان وي که شک وي که اول ځل وي جواب. امام بخاري د دې قائل چې شک د سړي راغی نو بلکې د صحوه دي نه بنا علی الاقل تاجسته نه عمل په ځوان غالب شي. دې ځکه وایي باب نه اذا لم
یدر صلی اللہ ثلاثا اربعا سجدت سجدتین و جالسا منگوی سجدی بکی خو پس دا بنا علی الاقل یا بنا علی الظن الغالب انا او باب الصحب فی الفرد و تطوع صحب فرد و تطوع کی یو شان حکم لري ابن عباس صدیق کړي په وترو کې وتر خدای په نسبت تطوعاتو کې داخلي په وترو کې مسجد سامش او د شیطان دا تلبیس خو په هر منځ او باب نه کل مصلی فاشار بيدی و سما یو سړی منځ کې یو بل وسر خبرې کوي او ته وچی خوریا او ته اشاره وکړه خیر دې په تاسو راشي انا دا مسله چې عائشہ وی د برکات مسکو د ما دیګر نه پس نو صحابه ورله ودا تول مسکو ماته سلمې وی چې حضور پاک د ما دیګر نه پس ما کړم سلمې لاله سلمې ورته وی د خپل باندې ما پته یو ځل خبره کړې و ادا سے چلو چې حضور مقرر ما سره خدای نه او دنه کوټې ته لاړ برکات نه پړې ما خدمتګار ته وی دو ورته وای چې ته خلک منکه څنګه مسکه چې اشاره درته وکړم راوستو شو دې خدای وین دی ورته دا څه نو دا کلام شو مال مسلم هغه ما او ورته اشاره انا دا مونږ ویلو کنه یو دا او باب الاشاره د الصلاه اشاره په معنی کې مفصل نه ده خو به ضرورت مطلوب بني عمر عمنا وقت حضور تل استاد بدل دا حدیث لري حضور ورته اشاره او ابو بکر فتیه خپل نه هغه د اشاره باوجود مبارستو کوم جانب مقدم ادب مقدم دا خوشو کنه دا بل دا عائشہ بی بی کہ صلاة کسوف کے الاخور ورکوی دا سچلے دا با من عجاب الفتیاب اشارت الید وباس کتاب العلم کبیر بارا امورا اشارہ امام ورتی علامہ روی آو دمر رال اور دے بلکہ سید الکائنات کو مانده کی کور ایمونس کو اور ناس کو خلق ورپس ولارو فاشار الیه من اجلسو اور توی کین ټول په مانځه کې کېناستل نو دا اشاره جایزه شوه وصلی الله کفته پاکې روبه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه بسم الله الرحمن الرحيم کتاب الجنائز د جنازو د احکام و بیان امام ترمذی جنازه د حج نه پس ذکر کړی ځکه دا عبادت چې د جن سره تعلق لري هغه مخکې ذکر کړی او جنازه تعلق د مرګ سره او امام بخاری د صلات نه پس ذکر کړی ځکه جنازه یو قسم صلات نو د صلات په آخر کې د صلات ذکر کړی جنائز جمع د جنازه جنازه مستر دے پا مانا دا مفعول مستور نو جنازتن کی داتی دا تانیس ندخل داتی دا نقل دا نو جنازتن مجنوز جم او نون او زی مادا چی راشی مانا دا صدر پکی راشی منی دا خلق نا خلق پتای شکل روان شوی کل اکسیڈن کی مفران شوی کل سترگی روان شوی کل پوزا مات شوی نو خلق منی پت ساتی اور یو جنازی تا جنازه وی فمانا دا مجنوزن پت کتم جنازه وی او دی ملی تم نو دا جنائزو احکام دی اکثر پکی آداب دی فقی مسائل اختلافی پکی لگ نو خیال کا با ما جا فی الجنائز دا جنازو دا مل مسائل ومن کان آخر کلامه لا الہ الا اللہ اور اچھا چی آخری کلمہ لا الہ الا اللہ دا صدا پارا ذکر کے یو مطلب ایسا
جواب ذکر نہ کر، یعنی جواب دا سے من کان آخر کلامه لا الہ الا اللہ یصلی علیہ وهو مسلم ولا ينظر الى اعماله السابقہ. دا چاچی آخری کلمہ دا لا الہ الا اللہ دا جملہ دی دا دو مقصد دا پارا ذکر دے. یو خدا چی دار و مدار پا آخری حیات دا انسان دے، نو جسد پا توحید مڑی دی مسلمان مخی دی سکر. بیم دارا چی زمنان تعلیم دا تلقین دے چی مڑی تا پا وکی ہوا ہے زم کدن لا الہ الا اللہ دا ورطا ہوا ہے چی تو آیا وکی بورتا داوے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد دیتا تلقین لکلمے ویدہ حضور حکم دے ترمیزی کے بدلا راشی لقنوا موتاکم کلمت لا الہ الا اللہ. تلقین تے اشارہ وقیل دے وحب بن منبہ، وحب بن منبہ حمام بن منبہ دا دو علماء دی دا یہودو او دا عمر فاروق زمانہ کی ایمان نوڑو دا یمن نراغلو عالم دی دا تورات دا اہلی کتاب او دی پرزگار سڑے تتا چوئی چلے تے لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، لا الہ الا اللہ کنجی دا جنت نرا دا ورطا چا مرجع اوی مرجع دیتو چی آئیوی تش پا کلمہ باندے چی مرشی بستا غبر منز او دست آجت نشتا رسپین لا نو چا ورطاوی لا الہ الا اللہ کنجی دا جنت نرا احادیث کی راضی چی دا کنجی دا جنت تا نو چی سری لا الہ الا اللہ ویلی جنت تا وزی نو دیور تسوی قال بلا لا الہ الا اللہ کنجی دا جنت تا ولكن ليس مفتاح الا له اسنان دا ہر کنجے غافنی نکو فنجی تا بمفتاح له اسنان کدا سے کنجی در اونا چی غافن لری نو فتح لکا دروازہ با تفرانستی وإلا لم يفتح لکا یعنی دروازہ تا تنفرانستی کی یعنی لا الہ الا اللہ ہو کنجی دا خو غافن ولا پکار دی غافن اعمال لی نکا عمال در سرین و جنت دروازہ بار تفرانستی کنینا و دا دے گوری تائید دا مسلک دا معتزلہ و دا حوارجو ندے دا مقصد رد دا مرجعو دے ذکر دے دا علیہ کو ندے مطلب دا چاسنے دا عمالو نغافل شجزر رسپینی نو زیب جنت نو جنت سے شعبال کرنا نا چستدی پکی دمکے کہ عمال دے ور تڑکلی دروازہ بار تفرانستی کی نو اہل سنت پہ دا سنا چی دروازہ ببل لے کے اعمال ذکر احادیث دا شفاعت تواتر تا رسید لے او آخری پا ماغا خلقوزی چی تش پا لا الہ الا اللہ مڑی دا فراغ لے نو لم یفتح لکا فی اول دخول کا اعمال دی ورسری اول بدر تا دروازہ پرانستیشی کا اعمال دی ورسری نبا پرانستی کی پا اول در یا با شفاعت دا انبیاء و کرام یا دخل عفا بای یا پست تعذیب نوائی. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا محمد بن ميمون قال اسلام ورسول احتمال المعلوم وشوال النبي قال سيد الكائنات کوئی دیکھا دخل طرف یورات کن کرا ما توی زیر راکا استعفى امت کسوک مرشی چو شرک باللینی کوئی اس قسم شرک شیئن مفعول به اندردی و مفعول مطلق کہ مفعول به شی نو اس چیز لے شرک کلی دا خدا سارا نہ پیغمبر نہ ولی نہ عالم نہ بزرگ نہ لیڈر نہ پیر او یا شیئن مفعول مطلق سے لا اشرک باللہ اشراکا شیئن اس قسم شرکی نہیں کرے نے شرک پہ صفات کری نے شرک پہ افعال کری نے شرک پہ استعانت کری نے شرک پہ عبادت کری من دخل الجنہ دے بجنت کسی ماہوتے قربان کسی نو غلو کیوں دیاؤ اگر کسی نو غلے نو آخری زید مسلمان دے جنت اگر چھ بد عمالی کرے اس یو دا دی حدیث و دا بل حدیث تعارض ہے بل حدیث راضی لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن چې زناکار زنا کوي هغه وخت ایمان نه لري او غل چې غلا کوي ایمان نه لري. مطلب دا چې زنا او سرقې خو خطرناک څیزونه دي او دې نه معلومیږي اگر چې زنا او غلا کړي هغې نه معلومیږي زناکار او سرقه سخت خطرناک جرمونه دي او ایمان ته اوچتېږي. ابن عباس ينزع عنه نور الایمان، نور د ایمان ته اوچتې داسې د چترۍ په شکل کې ولاړ. نو د دې نه معلومیږي چې زنا او سرقه څه خاص معنی د دخول د نار نه نه دی او د هغې نه معلومیږي چې معنی دی د دخول د جنت. نو تطبیق یې دا دی چې دلته زنا او سرقه سپک ګڼلې شوي دي، نو مقابله یې د شرک سره راغلی ده. د شرک په مقابله کې زنا او سرقه څه حیثیت نه لري، دا خدای معاف کړي. اول ته چې زنا او سرقه زیات شوي دي خطرناک، نو مقابله یې د ایمان سره ده. د ایمان په مقابله کې دا خطرناک دی، ایمان ته ډېر نقصان نه کوي. د دې داسې مثال دی په معاشره کې لکه یو طبیب له دوه قسمه مریضان لاړ شي، د زکام او د ټوخي لاړ شي او د ټي بي د سل دفع لاړ شي. نو که ډاکټر او حکیمان مرضونه شمېري، نو زکام او ټوخي او سل دفع دا ټول مرضونه دي. خو کله د ټي بي والا د زکام والا ته وایي دته خو جوړ یې لکه مریض دا دی، ځکه زکام او د ټوخي حیثیت صحت دا ټي بي په نسبت یې شی نه دی، ته خو جوړ یې بیمار دی. نو دا ټي بي یو شرک دی، د هغې په مقابله کې زکام او ټوخي خلک معمولي شی دی. او چې کله مرضونه شمېري نو زکام او ټوخي او سندق دا ټول شمېري. نو چېرته یې مرضونه شمېرل نو زنا او سرقه یې یاده کړه، او چې چېرته یې مقابله د شرک سره کوله نو سپک یې کړه، ځکه د هغې په مقابله کې سپک دی. کله کله زکام او ټوخي سندق ته دغه کېږي رد. نو دا رنګې واړه ګناهونه او زنا او سرقه کله شرک ته رسي، ځکه چې زنا څوک کوي څوک ورته وایي یاره دا د ملیانو خبرې دي، کوه خپل کار. دا د اباحیت لاره، دا د کفر لاره. دا څوک د جنت نه وزخ نه راغلی دی، دا د ملیانو خبرې دي، او څوک د قبر نه راغلی. د پاکستان لیډران داسې الا من شاء الله. باب الامر باتباع الجنازه، حکم د جنازې ده. حالا بل حدیث کې حضور وایي چې څوک شرک نه کوي داخل کېږي بنا، شرکو کې داخلېږي بنا. او ما د دې حدیث نه استنباط هم دا وکړه چې آخرت کې خو دوه ځایونه دي، یا نار دی یا جنت دی. نو چې د شرک والا نار ته ځي، نو چې شرک چاني کړی به جنت ته ځي. او باب الامر باتباع الجنازه، حکم د جنازې پسې تلل. روان دی یا رستو مسئله روانه رستو، او د جنازې اتباع او د اتباع دلالت په دې کې چې جنازې نه به ته رستو روان، لکه تابع رستو ته وایي. سید الکائنات د اوو څیزونو حکم کړی دی او د اوو نه یې منع کړی. اول وی جنازې پسې به ځای چې څومره نږدې د مریض تپوس پکې، د داعي دعوت به قبلې، د مظلوم امداد پکې، و ابرار القسم، چا قسم وخوړ نو پوره کوې قسم. قسم په ځان وخوري ښه، وایي زما د قسم یې چې دا چای به څښې نو چای وڅښه، ځکه که ته دا چای ونه څښې نو په هغه قسم لایق نه یې. او که په تا قسم وخوري چې په ستا د قسم یې چې دا چای به وڅښه، دې کې نشته نه په هغه لازمېږي نه په تا، د بل چا قسم په چا لازمېږي. نو دا دې قسم په خپل ځان وخوري، زما د قسم یې چې دا چای به څښې
نو ابرار القسم پورا کدا قسم زکا کتی پورا نکی نو قسم پہ لازمی گی او پا بل چابان قسم نہ لازمی کہ پورا کہ پورا اور جواب دا سلام کا تشمیت العارض انتوشی کی سوکی جس کو چین کا ہے کہ انتوشیو کی نو تی تشمیتو کا یعنی یرحمک اللہ ورطا ہوا ہے ازالہ دا شماتت دا عدو دا غرہ شماتت خوشالے تا ہوئی دا دشمن دا سپینو او دا معلوخی نمستعمل ہے دا طول دا پارا منا دی او دا سرو گتا او ریخم حریر دیباج قسیس تبرا دا سلو وڑا اقسام دی دا ریخمو عربی وسیع جبا دا کنا پا لگ لگ فرق بانے جدا جدا نمو طولو تا ریخم ہوئی آغی فرقونا پکی کی چی دیتا استبرق ہوئی دیتے قسی ہوئی دیتا پلان کی ددی احادیث مفہوم نہیں معتبر بعض ہے کہ شپک ذکر کی بعض ہے کہ وہ دا مسلمان حق و مسلمان کی مدد سنبری جواب دا سلام دا مریض دا پول جنازے دا کر باب دخول ہے خمڑی تا داخلی دل سنگر بعد الموت بعض سلام منع کری دا لیکن دا مڑی شکل بدل شوی بیس پر فکینی راکلے خپوزے فکر شوی لیکن آخری صاحب پپوز ہو سی نو پودا کھا پادش اور جسو پر سرنین سترگیم کلاو پادش بلی کلاو پادش شکل دا مڑی قبیحی ورزان تا تیاری کرے او وقت دا غم کرے جو خدای دا عزت مرگ میں نصیب دکا خلاصی دل کنیست سڑی پالی جو امدا سے بے خدا پروت جمدی پی تنگ لارے ہوئی موٹھر ہوئی خلی روانش سترگ روانش نو مڑی قتل سنگری وہی مڑی قتل نواری سید الکائنات وفات شو ابو بکر صدیق راغ ویکت مخی والا سرگن کو بولے انا سنحا والی طرف تو دا دویم بی بی کور نسخار نال تک حضور پروتو پا برک چادر کے بی بیان ناس دوے دے ورغ پا مخا مسجن بی بردن حبرا پٹو پا چادر برک اتور سریشنے پٹی پا چادر کے یمنی چادروں غد چادر دا حضور مخی سرگن قسم ماکب بالے ورنسکور شبے فقبلو کلیک سم بکاوی جنر بیاوی قربانی زمان مرک لاتانا تابان اخدیت و مرگن راولی آقا مرک چی پتا مقرر و آقا باندران یعنی دا عمر سے کلام تشار را چی آقاوی اس پر عباسی او منافقان و سربو نشیر عباسی کو دیم دل پا مرگ رازی وی نا دیم مرگ رازی مرگ یو دل پہ امتان رازی ابو سلموی ابن عباس پہ دادا کور خبر خواہشین خلق کردا ابن عباس دا بار خبر کئی کہ ابو بکر سے بروت عمر سے خلق دوئی کچھوئی چی وفات تی چی سب تے پریکم ورطوی کینا نکینا بے ورطوی کینا نکینا بے ابو بکر خود بشورو کنو خلق پخل رال لن سرکینا عمر سے ادرک ابو بکر صدیق کو ان کان منکم یعبد محمد فن محمد قد یعنی چاہ کر آگئی عبادت کا فاسدہ ہو چاہ عبادت نہ کہ وہ پوئی کہ معبود خنو معبود دنیا نہیں ومن کان عبد اللہ عز و جل فن اللہ حی لا يموت عبید آیات الجماع محمد اللہ رسول قد خلق قضی الرسول افین مات و قدر انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين
دې صحابه باندې د آیات داسې ولګي لکه چې اوس نازل شي، لکه مرهم پټه آیات خو کنه د سړي خیال دي، دې آیات کې ترتیل او د مخر فایو خلق من آیاتن یوم الطویل وما يسمع بشر الا يتلوها. دارشا پخلی خدای دا آیات جاری کړ چې حضور په دنیا نه تشریف وړي، نو پیغمبران هم تللي دي، نو دوی خدای یو مقصد دپاره راغلي، د همیشه والي دپاره خو نه راغلی. پیغام د خدای د پیغمبرانو کار د مخلوق یو ځای کولی د خالق سره، نور د هغې کار وي نه د چا د رزق سره، نه د چا د ژوند سره، نه د چا د مرګ سره، نه مخلوق عباد د خدای عبادت سره متوجه کوي. دا قصه نه ده، یو انصاری بی بی دوی چې مهاجرین رانل کنه، نو حضور مبارک د خسنو په شکل تقسیم کړل پانسوانو. دوی عثمان بن مظعون زمون په برخه کې ورسېد، دا اول مهاجر دی چې وفات شوی. دوی مونږ راوسته خپل کورونو ته، نو بیا بیمار شو په دغه بیمارۍ چې وفات شوی. نو چې وفات شو لمبوله شو او کفن شو، نو حضور مبارک راغی. نو چې ما غولید نو زه دې مړي ته وایم رحمت الله علیک ابستای، د خدای رحمتونه دي پتا یې ده صاحب پلاره د عثمان بن مظعون یاد زه پتا ګوی کوم چې خدای پاک تعالی ډېر عزت لري، ځکه چې مسلمان هجرت او قربانۍ وایي. نو حضور مبارک ته د غیب حکمونه نو سید الکائنات اما هو فقد جاءه الیقین، دې چې دې مرګ ودرار او دا نور خبرې مکه وما ادریک ان الله اکرمه، ته څه خبرې چې خدای دې عزتمند کړی. ما وی قربان یا رسول الله چې داسې مبارک شخص د خدای په دربار کې عزتمند نه نو څوک به نو حضور مبارک وی والله انی لارجو له الخیر، زما د لپاره د امید دی د خدای نه د خیر او د احسان. والله ما ادري وانا رسول الله ما يفعل بي، زه قسم دی رسول الله ما ته پته نه لګي چې ما سره به څه کېږي. نو ته د نور مخلوقاتو په باره کې دا حکمونه ولیدل. دا بیبي وایي د دې خبرې نه پس لا ازکي احدا بعده ابدا، زه د هیچا تزکیه نه کوم چې پلان کې لوی سړی دی، پلان کې شهید دی، پلان کې بزرګ دی. چې پیغمبر ما ته وی اوس یو سوال دی چې پیغمبران خو یقینا محترم معظم مکرم دي د خدای په دربار کې. نو بیا حضور څنګه وایي چې زه رسول الله ما ته پته نه لګي، حاشیه کې بهي دی او اصل کې بي دی، که بهي خو څه اشکال نشته چې زه پیغمبر یم خو د غیبو نه نه خبر، او یا زه پیغمبر یم ما ته د خپل ځان پته نه لګي نه د بل چا به راته څه. نو دا ولې حضور وایي نو څه عالمان وایي د هغه وخت کې چې حضور مبارک ته دا خبرنو راغلی چې تاسو به داسې خو دا راته بعید ښکارېده، ځکه پیغمبر نه خو نور مخکې پیغمبران تېر شوي، او دا خبره خو د ضروریاتو د دین نه ده چې پیغمبران معصوم او مکرم دي. ما ته استاد صاحب راته وي چې پیغمبران ما فرته مقربین د دربار الهي دي، د دوی نظر په عظمت او جلال د خدای پاکي او د لاابالي په شان چې خدای بې پروا بادشاه. نو دوی نه کله دا د خدای د عظمت او د خدای د لویۍ په صفاتو باندې نظر کولو سره ظهور لازم د وعدې تېرې شي، ځکه خدای باندې خو لازم نه دی نه واجب دی، دا خو د خدای احسان دی. نو دوی نه هغه د وعدې هېرې شي،
دخله فعلوه نظری چه خدای رسول کولی شي اما چوي علماء دیوبند داوی کنا چې خدای په خلاف د ما وعده قادر دی هر ځای نه معلوم شي خدای که دوی چې ټول مخلوق جنت ته بوځي خدای ته څوک نشي ویلی چې دا وره ځکه جنت دا غره مخلوق دا غره خپل مان ملکی خپل مخلوق ته تصرف غالب پوری اټوي چې ټول مخلوق دوه ځخته بوځي نو دې ته مسله د علوم د قدرت د باری تعالی وایي نو د پیغمبرانو نظر په عموم د قدرت اوس د قیامت ورځ وي او هغه پیغمبران خو یقینا معظم محترم دي هر یو پیغمبر وایي نفسي نفسي ما سره د خپل ځان غم دی نو دا وخت کې د خدای په جلال او د خدای د لاوبالي په صفت په نظري نو د خدای د وعدو نه به بل خدای باندې خو لازم نه دی خدای حاکم دی محکوم دا حدیث په وخت کې مونږ ویل یعنی بعض نسخوں کی معرفت بھی بعض کی معرفت بھی کی خصوصی اشکال نشتا وہ بی کی در اشکال دوارا سے داترے والا حادث نمالوی کی چھ مڑی قتل دار ریدی پستا کا فننا ذکا اترول میرا آنا جڑلے حضور وی دا سوک تے پلان کے دن وی تبکین والا تبکین کے جانے کن جانے وی دل دیر عزت ورکرے یعنی دا خلا خوشحالے مقام دے اگر کی جب دی خو کے خفائی شیوب تخلی خوشحالے مکن گریا برکور مقتول دوست گرو خورمی کن کی مقبول اوس لا تدلو بیاجناتها لا کرامت بعد الموت کرامت مانا عزت پس مرگ پس مرگ دا عزتو چی ملیکو پی وزری نیولی دا انا خاندان یا دوستانو تو کی نظاروانا دا بعض خلق په عود کې دا عزت مند سړي خبر د مرګ رسول بل چاته دا بدګن یعنی عزت مند سړي چاته د چا د مرګ نه وای یا د خپل چاته د مرګ نه وای نه دی وینه دا خبر نه سید الکائنات د خپل د نجاشي بادشاہ خبر د مرګ ورکړي ورو او بعد شارحین لیکي چې مقصد دا کې یو سړی صاحب کشف او د په کشف معلومه شي چې پلان کې مړ دی نو ویلی شي دی او دا چې کشف ځنی سي پیغمبر کې ویلو هغه واحد او قطعي باب الرجل ينعى الى اهل الميت بنفسه تسلی د مړي خلقو ته قرانو ته خبر ورکی په خپل نو دا سمنافي دا غسرنا د شان او د وقار سيد الكائنات مع النجاشية في اليوم الذي مات فيه نجاشي بادشاہ اصحمنمو وحبشہ کے وفات حضور صحابہ تو استا سرور اصحاب نجاشی وفات شید پا حبشہ کے رازے چی بارتا پی جنازو نو لار بارتا دا مانزن جماعتا بارو گس طرف کا قباء دا دروازہ چی رکھنا باب البقیوس دا دے سر جنازو دیو جڑا جنگلت راتا ہو فصف بهم مکبر اربعان سرور تکبیرو اور غائبانہ جنازہ حضور مبارک پا دکر دے یو بل آگلے خواہ سند سین رہے وہ خلفو راشدینو ندا کرے ندا ابو بکر زمانہ کے ندا عمر فاروق زمانہ کے ندا حضرت عثمان النورین ندا حضرت علی ان سمرہ خلق بمشی دیو جنا عام فقہا غائبانہ جنازہ نوئی صرف حنابلہ و شوافی ہوئی اغم پا خاص و اشخاص ہوئی انا خلفو راشدینو صحابو ندی کرے حضور کرده بے شکا او داغه جنازه کی دیر احتمالات سو کوئی خدای ورته جنازه سرګرده سو کوئی د پیغمبر معاملہ اپشان د خلقونه او صحابوی مندا سے معلومه لکه جنازه چې داغه مخکې پراته
سو کوئی التے دم سکون د جنازے کولو او حضور ولیونو ذکر پہ غائبانہ جنازہ سو کوئی جنازہ غائبانہ نو دعا خدا سے صف پر آگلے دن صفونا خوب دعا کی کڑی دپی حضور دا غیو خصوصیتو فنور صحابو او خلفاء راشدینو دا نظر آگلے کدا یو سنت مستمر رو دا ایمانی بے صحابو عام کول پا غائبینو جنازہ او دا حضور زمانہ کے علاوہ دن بسمر مرشوی غائبانہ او پا بل چینا رکڑے دا سے مبارک شخصیت تے جو صحابی پلاس ایمان روڑے تابیرے او دا مسلمانانو خدمت کرو پا حجرت کی ما تا دا دی ملک سے طالب و زمان سوق مرگو حبشی ما تا اوسم داغا دا قبر نارانا خیدی لیکن ابو داود شریف کی بدل نراشی چی داغا قبر نباشغلے خطے ما تا سبق مرگری بی اوسم داغا دا قبر نا کل شغلی خیدی حبشا کے خط حبشی تا اس داغوی ارتیریا دا حبشی اگر اصطلاح لیا ہوا اس تقسیم شوی دی پاکی دا ارتیریا دا سومالیا دا او دا سنبل سنم دی پاکی انا لکه شام پخوانه اصطلاح که دا طول و تبوک نا خواه شام اس پاکی اسرائیل جوڑ شو اردن پاکی جوڑ شو او لبنان پاکی جوڑ شو سوریا پاکی جوڑ شو دا پخوا یو ملک و شام حبشہ دی سودان او دی طول طور تبیوے اس پاکی مختلف ملکونا دی تقسیمونا پاکی شوی دا جیش العمراء کے یعنی حضور پخلا بیان کی صحابوں سے کہ فلان کی شہید شو فلان کی شہید شو فلان کی شہید شو باب الرجل ینع الى اهل المیت بنفسی رانا یعنی زمان طرف امیر شوی نو صحابو امیر کا دیکھا حضور مبارک دادرے کسان یاد کرو ویکا دادرے وڑا شیدان شنو بیستاس اختیار دی چی سو کمک خالد ابن ولید شو وقال ابو راكب عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الا اذنتموني وفي قال حدثنا قال اخبرنا باب اعلان دا جنازے اس اعلان دا جنازے مانا دانا چی پاکار ادرگی آپ لوٹفی کرو گے دوستانو تا خبر ورگی حضور مبارک اوئے اللہ اذنتمونی اگا بڑے خدمتگار دی جماعت چی اغید شپی خاکا کرے وا وی ما تم خبر والے نراکاو نہ مڑی خبر دے جنازے دا پار رہا نے ویزم والے نہ خبر ہونے مونگے قربان شپاو نہ دیلے کے معمولیو گنن نہ حضور والا گئے پا خبرے والے جنازہ ہوں سابا دا انسان چوکو چیزی نہ ہوگا بڑے خدمتگار اللہ تعلمونی کہ تعلمونی دا تعلیم نہ دے کہ دا اعلام نہ دے اعلام نہ دے اعلام خبرداری تو اللہ تلشا معشوم منشی قبل البلوغ او دی تحت سبا امید دا ثواب او دا عجر دا خدینو لری صبرو کی دا خدین پا فیصلو بغیر صبر نبنور سی خوچ دی صبر قصدنو کی ارادتن نو خدین ورلوی عجر ورکی ذکر خدیوی و بشر السادن سید الکائنات و مادن الناس من مسلمی و توفا له ثلاثتون دا کم مسلمان چی دری معشومان مرشی لم یبلغ الحنسا چی زمانے دا بلوغ تنی رسید لے حنس گناہ تا ہوئی خو گناہ تعلق دا بلوغ تا رہے قبل از بلوغ گناہونا نی ندا کنائے دا بلوغ ندا اللہ ادخلہ اللہ جنت بفضل رحمتی یاہو دا خدای رحمت پا دوشی پا سبب دا دے بچو چی دے پا کی احتساب کی امید دا ثواب اسی او سوال دے طالبا چی دا لوی پا مرگ دا زیر نظر آنا دے او دا معشمان آنا دے حال دا چی دا لوی مرگ زیادہ تکلیفی ستاغیر بالش شو
مدرسې فاضل شو، حافظ د قرآن شو، اوس د واده تیارې دی، اوس مړ شو. نو په هغه خو زړه ته زیات تکلیف رسي په شان په نسبت د هغې ماشوم چې په څلوېښتۍ کې مړ شي. نو د ماشومانو په مرګ د ثواب وعده راغلې ده او د لویو نه راغلې ده. ولې؟ نو ما د استاد صاحب نه اورېدلي دي چې دا وعده په سبب د شفاعت د سفارش دا ماشومان به سفارش کي، ځکه به دې بخښلې کېږي. لوی سفارش نه شي کولی، ټیک د اجر په هغه کې زیات دی چې احتساب وکړي، ځکه د لوی په مرګ باندې خو تکلیف زیات سړي ته رسي په نسبت د ماشوم. یو د اجر د تکلیف په بنیاد دی، هغې کې زیات دی، او یو یې دخول د جنت ته دی، دا په شفاعت پی. نو ماشومان سفارش کولی شي، لوی نشي کولی، ځکه سفارش د معصوم کار دی چې په خپله د ګناه نه پاکي. نو لوی خو د ګناه نه پاک نه او ماشوم پاکي. نو دا دخول د جنت ته په سفارش د ماشومانو وي. خدای ته بزاري خدای مونږ جنت ته نه ځو چې څو پورې زمونږ مو پلان نه دا چې حضور په یو حدیث کې راځي دی زنانو ته مو وایي، ځکه زنانه په ماشومانو خفه کېږي. یو پاسې قربان که د چا دوه ماشومان مړي وی که د چا دوه مړي، بیا بله پاسې روي که د قربان که د چا یو ماشوم مړي، ځکه درې هغه یاد کړو. وی که د چا یو مړي او صبر پې وکړي نو خدای به په جنت واجب کړي. خپله بیبي پاسې ده عایشه وی قربان که د چا اولاد دی مړه، ځکه د هغې خو اولاد نو شو، وی زما د مرګ په شان لوی تکلیف به په هغې نه راځي. نو زما په مرګ چې صبر وکړي نو خدای پاک به ورته جنت واجب کړي. لن یصابو مثلي، وی زما په مرګ کې زه د تسلی د هر مسلمان دی، یعنی ما دې ځان ته رایادی چې په چا څه د مرګ واقعات راشي. که دنیا کې څوک پاکته کېدی خو هغه به پاتې شوی. سمه لا پکې راغی. یعنی دا خدای قسم به پوره کېږي. خدای دا ویلي 14 پاره کې دی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. په پلي سرعت خو بهر یو تېرېږي او پلي سرعت د دوزخ د پاسه دی. نو د قسم په درجه کې پورېدل د هر یو به راځي او باقي به خدای پاک ثم ننجي الذين اتقوا. څوک به پرې اړوپېم نه شي چې دوزخ کم دی. دینا دو مسئلے ثابتی، یو دا چې قبر له د خلو زیارت راغی نو ښځه تللی شي قبر له، که د زوی وي د رور وي د پلار وي. دویم دا چې د غیر شرعي خبرو نه یې منع کولی شي، لکه جاړي په قبر یې سر ایښي نو ورته وایي خورې صبر کوه جاړم. ښځې مطلقا منع نه دي، په درېو شرطونو باندې ښځې تللی شي. دا د مجموع احادیثو نه معلومېږي. اوله دا چې هغه مړی خپلې لکه زوی وي رور وي پلار. دویمه دا ده چې اجتماعي شکل نه ډېرې ښځې نه یوه یا دوه ملګري. درېیم دا چې غیر شرعي حرکات هلته نه کوي، جړا ویر کول او بیا سندرې مندرې ویل یا قبر ته سجده کول یا پې پیسې ورغورځول یا پې ګلونه اچول، دا غیر شرعي حرکات دي او سفر پکې نه. نو ښځې زیارت له تللی شي خو د کلي خواته قبر زیات نه، د ټانګو سفر نه د لارو سفر، د کلي خواته خپلې او غیر شرعي حرکات نه کوي. په ډول سنګار کې نه ځي، خولې سره کړي نه او هلته غیر شرعي اقدامات نه کوي. خمړی لامبول
او به لمبول په بو په بیرو په پانو صابون په پانو کنه نو بیرو پانه به پکې بیرو پانو کې خشکی ده امړي کې صفای راځي اما دا استاد صاحب نوري دلی شي چې وی د ارواح د مؤمنانو سدرۃ المنتهى ته دي نو سدرم بیره ده کنه نو د بیرو پانه پکې واچو چې مناسبت پیدا شي او اوس یو بلې مسلې ته اشاره کوي ابو داود ترمذی کې به یو حدیث راشي چې چامړي لګوته وروړې نو دی به او دس کوي او که چامړي ولمبو نو دی به لام وی پخپلا دا احادیث ضعیفه دي من وضوءه من مسه الوضوء ومن غسله الغسل نو دی وینا هغه حدیث ته اشاره کوي را دی کوي وحنت ابن عمر ابن لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضا ابن عمر د خپل خوري حنوتو کو خوشبی په لګولا او غي کې واغش او منځه په کو او دسه په نه کړي وقار ابن عباس ان المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا مړ خو پلیت نه په جون نه په ما نه په ګوتو ورولو باندې خو داس لازمي نه پټړي دا باندې شي حدیث سمړ خو پلیت نه بلکې کسړی پلیته لګوتی ورونه نو داس په لازمي خو نه فاضه به وځي کنه لکه سړی نه سوار لګوتی ورونه خو ګوتی وځه او داس کو نشته وقال سعد لو كان نجسا ما مسسته کمړې پلیت نه ما باندې ګوتی نه ورونه وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس مؤمن خو پلیت نه نو چې دا دومره حدیث او قواعد د شریعت ته ګورو نو چې کوم حدیث کی حضور راغلی یا غسل راغلی نو دا امر د نور وجو نه راغلی ته او د سکه ذکر واستو په جنازه کې او غسل وکاو چې ساس کی ماس کی درغلی خپوله چې پاک شي نور حکم وجوبا نشته د فقيه نظر پټول قواعد د شریعت او د راوی او د اهل حدیث نظر صرف پر روایت فقيه او د راوی دا فرق قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن ايوب الثاني عن محمد بن سيرين عن ام عطيه الانصاريه قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي ابنه وقال لوري وفات شو دا حضرت عثمان دا بلا مشرح دا بلا عاص بي مرتوی درې ځله یا پنځه ځله یا زیات ویلم به نه وب په واچو درې ځله ان ایتن ذلک مناسب غنه بمان وسدر دا وبو دا بیرو پانه په واچ بیرو پانه په بو کې واچ او په اخیری ځل کې کافور اخیری وبچ پیاچی کنه آی کې کافور خلق واچي مړی خوشبوئی شي خرابېږي نظر کافور یخ امون ته استاد صاحب شي چې دا مناسبت کافور سره پیدا کړي ځکه د قیامت پر درې کافي بور کې دي اول چې خلک د خبر نه راپاسي کنه نو یسخون کاسن کان مزاجها کافورا عین یشرب بها عباد الله یفجرون تفجیرا کافور به اندازې یخته مسلمانانو له بدا ورکړي چې بدن کې ګرمي چې ختم شي به چې جنت کې ډوډۍ موډۍ خوري ورسه نو یسخون فيها کاسن کان مزاجها زنجبیلا عینا فيها تسمى سلسبیلا زنجبیل گرم دی او حازم دی او حازم بپیوس کی ابه چې مقربین د دربار الهی هغه وسقاهم ربهم شرابا طهورا ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا نو دا کافور به ورته په اخر کې واسیدل دکه چې خبر نه را پاسې تګي وای سختې به تیری شي الله خچ ولم بیږي به ما تعالی وای حضور په دروازه کې ناسو بیان او غلم بولا نو به بډه رو غردول حق او بډه و د لنګ د لاندې فقال شعرنا هذا ولا شعار کې شعار ته پښتانه سینه بند وای د دې نه تر کوندو پورې او کپړې داسې تاوي وی دا ولا شعار کې خپل حق ورو غردول تبرکان نو کفن د تبرک راغله ها د پاکو د اولیاء او د بزرگان ځکه حضور خپل حق ورغوډوله دا ولې زاربند کې د خود پنځه جامې په کفن کې او د نارینه او درې دا زاربند ول پټه دا زیاتی ده او دا باقي درې شریک
کمیس او لنګ او لفافه خدا خود دا دو زیاتی وی یو تا سینه بند وای یو تا دی پټاو خمار شما نا تکه کرت وینزل غوره وی وینزل زل وزن شم اما حدیث شرطم اما شرطا ها ثلاث رخرو ویختم ولدریس کم سیکر اوز دی کی خلاف دا فقہاو زمون مسلک دا ہے چې دا خدای دا سر چې دی کوم دا بدوځي کې پسینه بوله راواچي او دی حدیث را معلومی چې دې درې ځکه شاته ولا واچي خدا عمل د صحابیات مبارکات نه او د حضور په زمانہ کې شوی د فاغه ورته شوی نه نه کړي نه په حدیث کې راغلی مونږ وی دا کارو سرم ملګموس کو درې کم سین جوړ کې او شاتم واچي او عائشی بی بی او خود لمبولا یعنی برابروله وی دا ویختم ولا مخیطواچه چا گمنزوله وینا سو وادکی خونا کمیس تا پاسا مولا دا ویختداسی نظمون فقها دا عائشی بی بی قول اختیاری او دا سر فقها دا ام عطویه و جائز طول دی انا گمنزی بینا دا سی پگوتو بے برابر کی سر مولولی دی خو پگوتو برابر کی اور دو طرف بے کی یو طرف بدا طرف یو طرف بدا او دوی دا گمنزو لقائے فمشتاها ثلاث تفرو دری گمنزم کل دری زیر او سرم والا شاعت واجی اللہ اول با مڑی لچارا دام کھائے استنجانا پا بے پخیر اخپو بو آچھوے بے پگس واچھوے بے بولا پخیٹ واچھو اخیٹ باندے پا مدل آخرا کھائے چرتا مڑی لمبو دی دکھنا معاملہ دی لمبو لے عمر کی واسی او ظلم والا رو خلو و خدا تا چلیز دا کل پکارے دا خدا سے نا دا پا مونگا را روان دا زولا قصہ سری پلار مرشی رول مرشی قبل سک با غسل نور کئی پلار لبا خپل زیور کئی رول لبا رول ور کئی خپل با غسل ور کئی خواه پر دو سڑو تا با دا خپل مڑی پردانال ہے خضی تا دا خپل خود ور کئی سڑو تا خپل سر شام خدا دا سڑی پا لنگ کے کفن کی دیشی او کی دیشی لیکن حضور خپلا بڑا ورکڑا بی بی لویدا دینا تاو کے راولا سینہ بند شام دی ولا سر دری کم سیک وچیرته یو حدیث کم دانا راځي چې ورته هغه دا وی چې داسې ولکه مونږ ولا پخپل کم سیک انا که سر به ولا اوس پړې چې وینځي ولا که سر کم سیک مړ شي کنه نو سر به ولا اوس پړې وینځي ولا انا
سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث قرون نقرناه ثم أرسلناه ثم جعلناه ثلاث قرون قال كيف نشعر بمن مړي یعنی خذل به اشعار څنګه کې سینه بند. وقال الحسن الخرقة الخامسة تشد بها الفخذين. اپنځم کفن چې دی په خودو کې سینه بند چې ورته وایي هغې پتونونه او کناټي دا بندېږي تحت الدرع د کمیس ته لاندې. د سړي هغې ته کمیس وي د ښځې هغې ته درع وي. بهشته زیور ځان لوالی نو هغې کې د کفن ټوله طریقه وي. دا کفن به داسې کې دا به داسې کې. اول به ورته ازار واچي. ازار هغه د ازار عمرني هم د صادر به ولوشلی په منځ د عمري سر به پکې راوباسي خو د خپو پورې به بیا به کمیس د هغې نه لږ لنډې هم د پنډو نه ښکته بیا لفافه دا صادر چې راته سړي او ښځه کې د کمیس ته لاندې ازاربند دی او بیا د کمیس ته پاسه لوپټی بیا اخري لفافه لوپټۍ سر به وله پټ کړو داسې به وله راوړه شابه عربو کې چې دي په سعودي عربو کې او په اماراتو کې مخبرو سره دفتري د مړو ادارة شؤون الموتى نه کې د مړو د لمبولو د مړو د کفنونو هر څه انتظام یې سړي وي ښځې وي سړي وي نو سرکاري طور سره لمبولې کېږي کفن هم سرکاري البته که څوک وایي چې موږ خپل کور کوو ډېره ښه ده کنې انتظام ټول د حکومت د سره او شام کې ما لیدلي هلته سرکاري نه دی اسلامي حکومت نشته همدغه شان دی لکه زموږ وطن کې ښه نو د غاسل کور به په مخبره کې خاص سړي وي هغه کلي لکه سوات وغیره کې نو غاسل په مخبره کې اوسي کوري دغې نو که څوک د چا مړ وشي نو هغه ته خبر ورولېږي نو هغه راشي ویل هم به خبر مبر انتظام به دغه شي زموږ چارسده کې بعضې جاهلان حمامان خو دا مړي لمبی کنې خاص سړي وي هغه ته خبر ورلېږي مونږ خلقو ته وایي نه خپل سړی به یې لمبی پلار به زوی لمبی رور به رور لمبی سید الکائنات ابو بکر صدیق وی خپل به لمبی حضرت عباس حضرت عثمان حضرت علی او د حضرت عباس دا زوی فضل او سامه صاحب خادم دا کسان دای په غسل کې مشغول دا څه پیشکې بنا کوم امام چې مړی لمبی هغه پسې مونږ مکروه کېږي ځکه دا قبیحه پیشه ده یو خدا سړی خپل پلار او مور لمبی خو جدا خبره ورو خو پیشه کول چې غوړ او زیړې نه لمبی بعض علاقو کې چې مړی لمبی سو کنه نو هغه خلک پیسې ورکړي نو دا حمام په دې تمه چې دا مړو لمبم چې خلک پیسې راکړي نو هغې ته تختون پیسې وایي یو مرضی مثلا شل ورکړي بل ورکړي 200 ورکړي بل 100 ورکړي نو دا ګزاره وشي نو د مړي لمبولو ته ډېر امامان بډي ووایي او دا دواړه بدعت دی امام لمبول چې امام دې دا کار کوي او یا د تختو پیسې دا هم ناروا دي دا بدعت دی هلکه دا د اختر وصفونه ده چې شکرانه ورکړه او بعضې امامان یا غاسلان صابون چې دا کوي نو صابون بس لپې ووایي زر یې جیب کې واچوي د جاهلانو امامانو دین بدنام کړی دی لکه پیرانو قمخلق او جاهلانو شیخانو دا دین بدنامي او بدعات دی خوره اوس قات چې دی د امامانو جاری کړی دی او ځان پې وژني پرونه ماله 4 کسان ناره ما سال راشي وسقات داسې کو قرآن شریفونو دغه دا څه شي ضروري فقهاو یو صورت لیکلي و هغه دوی د هر چا ته پاوز لازمه کړې ده لکه څه دي پکې فایده نه پکې چلن ولن فی دا حمامان په قلم قرآن هم نه پرېږدي اسقاط یې په بدعاتو څه کوي که مړی بقي که نه بقي کو اسقاط ورپسې وکړي
دا شان دا مڑی ندارا چکی دیشی چی روجہ بے بات الکہ دی سرکوزی تا ہوا ہے چی پا جن روجہ مپریدا اسے پس خاتون مخلاتا دا حدیث دان پی وجنی دا حماما اور کدا دے ورطوی دست خاتو کے خوچتا مدرسی لولے گئے ندام نپریدی دا پختانوی کوستانوی او شیر دیوی امامتی تورا بلا دا گرفتار بشے ندا تورا بلا دا جسے او جسے پخدے یقینوی او صحیح مسئلہ وی قسم دے دا غینا خدے رزق زیاد پر کی کہ خلق و خیرات کی منی پسی کنا وی رورا دی وقت کی کل ضروری نہیں دی خب استقامت خب اوسانا نیکان اللہ علماء اللہ مدارس اللہ لے کر صدقہ نو صدقہ خو ثواب دے نبے بدیر دل ورکی ودر دا یقینی کس خاک پی بند کم زمان سے بندی گی نارین پا بیدعات کی مبتلا شی او مڑی تا سفیدہ منشی لیکن دوی دا خاک دا رواج پا شکل کی خلق بداوی چی مور پسی سونک لور پسی سونک چلا خلق خدا وجہ نکی خوی سنشو اور چی پیک پا مسئلہ ہم تالا بے در کئی اور پا مسئلہ پیک اور کہ نہ در کی ندی در کئی الفتنہ ہاتی راتوں کیسے ولا تو آزار آدھا لنگ بشکل بنی ابدا سے تیرا تاویل دا خد ویخت بدری کم سے کہ استفحام سر ہے ذکر اختلاف ہو پاکستان چاہیو شان کری چاہ بر شان کری و دے چی کم صورت مختار کی اغل ذکر گئی نو دے کے دار آغل اور دا ذکر پہ استفحام ذکر کری چی دا حضور عمر خو نظر آغلے دا صحابیات و عمل لے بخفلا شیاب البیض لکفن پارس پن جامیر کناری نمی که زنانا بھی ٹک تا زنانوں کی گنجائش تشنی زیادہ ار قسمہ وہ سڑول بس پن جامع کی سپن کفن عائشہ بی بیوی دا حضور مبارک درے جامع یمنی سپن سحولیہ سحولی علاقے من کرسفن دا خمتا قدر دا خمتا جامع لیس فیہا قمیس ولا امامہ پھٹکیو قمیس پکیو علماء مختلف تھی چی کمیس پا لغکی کنی کمیس پا مدل راشی و عائشہ بی بیوی دا حضور پا کفنونو کی کمیس نو دریلی فافے یعنی تراتوشی ہوتی ابن عباس وی سمورہ ابن جندب وی عبداللہ ابن مغفل وی چی دا حضور پا کفن کی کمیس نو علماء احناف کمیس وی او دوی کمیس نو وی ناغیوی عائشہ نافیدہ او دادری مثبتین دے اثبات او نفع کے چی تعارض راشی ترجیح اثبات لرے ای اثبات دے دویم دا چی اغا بی بی دا زنانا دا او دا سڑو دا کفن معاملہ دا نارینو پلاس کی نو پا دے مسئلہ کہ اگر چی عائشہ دا لوی علم خاون دا اور روایت دا رجال و زیاد معتبر دے اگر چی پا بخاری کے ندے ترمیزی ابو داود وغیرہ کی بارد راشی
او شان مرشا سبي د دوړو منځ کې خلاف نشته عائشه چې وی کمیس پکې نو اصطلاحي کمیس نو دا لستونی او دا ترخص دا نه وي او دا دوی چې وی کمیسو یا مونږ چې وی کمیسي نو دا اسی نه مې ده کمیس ته کنه خدا سے صادري سر بولا راو باسي دا د ګریوان په جوړ کې نور خو دغش لیدلی نه پکې لستونی نه پکې جیبي نه پکې ترخصي نه غدري لفظ خو مونږه دا سې چې دا دوا دا لنګ او کمیس ورته سر تا وروا